أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. مخکې تیر شوي درس کې ترغیب الى انفاق فی سبیل الله ذکر شوی و هغه دپاره مثالونه هم ذکر شیو چې کله یو انسان د الله په لاره کې یو روپۍ خرج کی په اخلاص سره نو الله رب العزت دغه درجه 200 ترسي. بیا ورپسې تا ذکر شیو موانع هغه شیان چې هغه د الله په دربار کې بیا هغه دغه انفاق قبلیږي نه، څه ممنوعات ذکر شیو. په هغه کې اول شی دا و چې خبردار چې کله ته الله په لارې کې خرچاو کې یا چاته څه پیسې ورکې نو په هغه باندې احسان مه کوه او تکلیفونه ورته مه رسوه، ولې چې دې سره د انسان هغه صدقه او هغه خیرات باطلیږي. بیا ورپسې بل مثال ذکر شیو د هغه سړي په باره کې چې هغه خپل انفاق کې مخلص ته الله رب العزت دپاره خالص الله په نامه باندې خرج کوي. نو دغه مثال ذکر کړو د یو باغ سره. هغه داسې باغ ښایسته ښکلي ځمکې باندې باغ و، په هغه کې فصل وشو، ښایسته ښکلی باران په وشو. نو د الله په فضل و کرم سره هغه باغ هغه ځمکې هغه ته میوه یو په دو چند یو په ډبل باندې ورکړله. اوس په دې نن درس کې نن آیات څخه کوم تلاوت کو 266 نمبر سورت بقره. په دې کې یو بل مثال ذکر کړي د هغه سړی په باره کې چې د هغه خرچ کول درست طریقې سره نه دي، صحیح طریقې سره نه دي، او په آخر کې دغه اعمال داسې شو چې هغه سابقه یې څه کوم ښه کړي وو هغه هم وسوځېدلو. الله رب العزت دې کې لفظ مثال خو نه دی ذکر کړی، خو د آیت نه دا معلومیږي چې دې کې یو داسې یو مثال الله رب العزت ذکر کوي د انسان د پوهه دپاره. ایود احدکم، آیا غواړي محبت کوي مینه کوي تاسو نه یو کس ان تکون له جنتون څه شي یوي د دپاره یو باغ. هر یو سړی دا خواهش وي چې دغه زراعت وي، ښایسته ښکلي باغونه وي، هغه ته ورنه فایده میلویږي. غواړي یو د تاسو نه هر یو کس څه شي د دپاره یو باغ من نخیل د کجورونه و اعناب د انګورونه. دا دواړه میوې چې کجوره شوه او انګور شو، په دې باغ کې صرف دغه دواړو طرف ته اشاره وکړه، دواړه ذکر کړو.
حالانکه په باغونو کې یا ځمکو کې نور هم میوې کیږي، نور هم فصل کیږي. دې کې د دغه دوو ذکر کولو یو حکمت خدا دی چې په عربو کې دا دواړه میوې ډېرې مشهورې وي او اکثر دا میوې ورکې کیږي چې یو کجوره یو انګور. ان تکون له جنة سوی د دپاره باغ من نخیل د کجورنا و اعناب د انګورنا تجری بهیږي من تحتها الانهار لاندې د دې باغ د ځمکې نه نهرونه بهیږي او بخې ډېرې دي او د ځمکې یا د فصل یا د انګورو ونه وي که د کجورې ونه وي هر څه د میوې ونه وي هغه دپاره اصل الاصول دا دی چې ځمکه یې برابره وي او اوبه ورباندې ډېره وي نو هغه فصل هم ډېر کوي ښایسته او که چیرې د فروټو یا د میوو باغ وي نو میوه هم ډېره ورکوي. نو ځکه دې کې الله رب العزت فرمایي چې یو د تاسو نه دا خواهش لري چې هغه دپاره د یو داسې باغ وي چې په هغه کې ښې ډېرې کجورې ونې وي، کجورې هم کوي په خپل ټایم باندې او انګور هم کېږي او اوبه ورباندې ښې ډېرې وي. لهو بیا دې سړي دپاره فیها په دې باغ کې من کل ثمرات هر قسم میوې وي. یو دا نه ده صرف انګور اور کجوره بلکې هر قسم ورکې موجودې وي، خو هغه کې تخصیص د انګورو او د کجورې دی وجې نه وکړه چې دا اکثر په عربو کې کیږي او دا دو کې مشهور دي. لکه کجوره په عربو کې مشهوره ده، انګورم په بعضو علاقو کې کیږي بعضو کې نه کیږي، خو کجوره چې کوم دي دا په دې عربستان کې ډېره کیږي. نو دې وجې نه کې تخصیص د دوو ونو یې وکړ. بیا ورپسې دا ذکر کو چې له فیها من کل ثمرات په دې باغ کې د سړي دپاره هر قسم میوې وي. خلاصه د دې پورې دا شوله چې یو انسان دا خواهش لري، دا مینه کوي، محبت لري دې خبرې سره چې دې دپاره یو ښایسته ښکلی باغ وي په هغه کې هر قسم میوې وي، خصوصا کجوره اور انګور اور هر قسم میوې ورکې موجودې وي او د اوبو کمی ورباندې نه وي، غلاندې بلکل ویلې بهیږي، هر قسم میوه موجوده، باغ ښه ښایسته ښکلی غټ او اوبه ورباندې بهیږي. واصابه الکبر او رسیدلی وي دې سړي ته بوډاوالی، دا سړی په آخري عمر کې وي، بوډا وي، زوړ وي. وله ذریة او وي دې سړي دپاره اولاد بچي ضعفا او کمزوري وړوي. مخکې دی په خپله باندې طاقتور او تکړه و، په باغ کې به کار کولو، میوې به راتللې، اوبه به ورکولې. اوس په اخر کې داسې چال وشو چې دا سړی بوډا شو، کمزوری شو، عادي څه کوم کار کولو نو هغه د دې اولاد بچي نشي کولی، ولې څه هغه کمزوري دي، کمزوري ضعفا څه وړه دي، کمزوري دي، دا کار نشي کولی. داسې حالت کې راغلو چې هغه کمزوری شو او بچي وړه دي. فاصابها نو ورسېده دې باغ ته اعصار سخته هوا، فیه په دې کې نار اور دی، داسې یو طوفان ورباندې راغلو د هوا والا څه په هغه کې اور و. فاحترقت نو ویسېځولو دا باغ بلکل ویسېځول، ولې په خپله باندې کمزوری و، دفاع یې نه شوه کولی او خپل بچي څه کوم وو هغه کمزوري وو، هغو دا کار نه شو کولی. نو نتیجه سره ووته فاحترقت بس ویسېځول دا باغ د هوا راغله او داسې هوا وه چې ورکې اور و، دی دفاع نه شوه کولی، په خپله کمزوری و او ماشومان یې څه کوم واړه وو هغوی دفاع نه شوه کولی، ځان یې بچ کولی نه شو، دی باغ بچ کولی شو. نو نتیجه سره ووتله چې هغه اور سخت تیزه هوا څه ورکې اور و باغ یې بلکل ختم کو. خلاصه څه شوه دې پورې چې یو انسان دا خواهش لري چې د هغه دپاره ښایسته باغ وي، باقي فصلونه وي، اومه ورلاندې بهیږي، خو چونکې د هغه په اخر کې داسې حالت په هغه باندې راغللو چې هغه شو کمزوری
کمزوری شو او بچی څه کوم دي دغه وړو نو هغه د دې دفاع نه شو کولی ساتلی نه شو نو څه وار څه برباد شولو. دا یو مثال پیش کوي دی کې الله رب العزت مخکې فرمایي کذالک یبین الله همدارنګې بیانوي الله رب العزت لکم تاسو دپاره الآیات آیتونه لعلکم دې دپاره څه تاسو تتفکرون تاسو ورباندې سوچ اور فکر وکړو تاسو په دې باندې سوچ اور فکر وکړو. دا د یو انسان څه کوم اعمال دي دغه د سزیدو ختمېدو دپاره یو مثال ذکر شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ صحابه کرامو په محفل کې ناست دی او هغه د دې آیات په باره کې څه تپوس وکړو ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل و اعناب. د دې په باره کې تپوس وکړو چې د دې تفصیل او د دې په باره کې تاسو سره یې څوک خبره کولی شي. بعضې صحابه کرامو خو ویلو چې یاره په دې باندې الله ښه پوهېږي. په دې باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له غونډه کې خفه شو څه داسې ویل چې یاره موږ نه پوهېږو. په دې دوران کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه عرض وکړو چې یا امیر المؤمنین د ما په ډه کې یوه خبره دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایلو چې بالکل عرض ووایه. نو هغه د دې آیت مفهوم بیان که چې په دې کې یو مثال بیان کړی شوی دی چې په دې کې آیات کې د یو عمل مثال بیان کړی شوی دی. هغه مثال د یو دولتمند سړي دی چې هغه په خپل مال او په دولت کې د الله اطاعت مطابق باندې خرچه کوي او بیا په آخر کې هغه باندې شیطان مسلط شي او هغه داسې ګناهونه شروع کړي داسې اعمال شروع کړي چې هغه ټول چې کوم ښه اعمال دي تیر شوي هغه ټول ضایع شي. لکه دې کې دغه سړی چې کله په ځوانۍ حالت کې و نو دوی د باغ حفاظت کولی شو کار یې ورکې کولی شو حفاظت یې کولی شو. په آخر کې کمزوری شو بوډا شو بچي کمزوري وو نو داسې حالت ورباندې راغی لکه دوی باغ ته اور راورسېدو نو دوی بچ کړلی نه شو نو هر څه ختم شي هر څه ختم شي. نو مقصد د دې خلاصه یا د دې خبرې دا دی چې انفاق فی سبیل الله چې تاسو د الله په لاره کې خرچ کوو نو داسې خرچه کوو چې هغه د الله په نیز باندې بیا مقبول وګرځېږي. اوس ورپسې آیات کې یو بل موانع ذکر کوي چې دا کار مه کوو لکه مخکې ذکر شوي وو چې لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى. په احسان کولو او په تکلیف رسولو سره صدقه باطلیږي. او دې کې یو بل شی ذکر کوي چې ګوره دا کار مه کوه کنې صدقې کې بیا فرق رسی. یا ایها الذین آمنو ای او کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی انفقو خرج کوو تاسو من طیبات ما کسبتم پاک صاف سترا دا غشینا چې تاسو ګټلی دي چې کوم کسب تاسو کړی دی کوم کار مو کړی دی هغه په نتیجې کې کوم مال دولت تاسو میلاو شوی دی په هغه کې پاک صفا سترا شی خرج کوو. ومما اخرجنا او د هغه څیزونه ومما او ځینې د هغه څیزونه اخرجنا چې راوبستلی دي مونږ لکم تاسو دپاره من الارض د ځمکې نه. یا خو تا په خپل لاس باندې څه کار کړی دی پیسې لاس ته راغللی یا الله رب العزت د تا ځمکې نه څه فصل میوې راوبستلی
نو پاک الله په لار کې خرج کوو. یا ایها الذین آمنو انفقوا، خرج کوو تاسو پاک دا هغه سیزنا ستاسو په خپل لاسو باندې وګټو پیسې دولت، یا الله رب العزت تاسو د بار زمکه نه څو فصل میواره وباسي، نو پاک شی خرج کوو. دا اور کې شرط شو ولا تیممو، تاسو اراده ما کوو، قصد ما کوو، الخبیثه خبیث خاشیتا منه ددنا، منه د دې مالنا، یا منه د دې فصلنا سکم تاسو ته الله در کی، تنفقون س خرج کوو تاسو، ولستم باخذیه او نی اخستون کې تاسو دی لرا، الا ان تغمدوا فيه، مگر که تاسو چې شمپشیو کو ددنا. مقصد څه دی؟ څه اے ایمان والو پاک او صفا سترا شیخ الله په لارې کې خرج کوو. کوټا شي ته لاس ماته روا، کوټا شي د الله په لارې کې ما خرج کوو. څه ته اوس لګیا شي فصل د شوی څه کومه فصل کې بیکاره معنی، بیکاره فصل، بیکاره امرود، هغه یو سیر ته کې یاره دا بزابو خیرات ورکو. یا مثلا د نور د څه شی ته خرج کوونی وي او هغه شی ته څه واړي، څه کوم خيستا شی وي هغه خپل ځان ته کېږي، او څه کوم ردی کوټا شی وي هغه ته خرج وکړي چې د مسکینانو غریبانو مسکینانو ته ورکو. نه داسې نه، مخکې را به شي کړه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هرگز نشو حاصل ولای تاسو نه کی تر دې پورې چې تاسو د الله په لار کې هغه شی خرج کو څنګه تاسو ته ډیر محبوب وي. څه کوم شی ته په خپل ځان د پر خوښ وي هغه نه به خرج کړي. دا نه دي چې ته یاره بس اوس فصل وشي فروټ شوي دي، یا مثلا کجوري په زمانه کې بارابو کې اوس کجوري دي، کجوري شوي دي، څه کوم بیکاره کجوري دي، هغه یو سر ته کې دا یاره دا مسکینانو ته ورک، غریبانو باندې تقسیم کو، اور کوم خشه دی غاته په خپل باندې واخلي. اندی طریقې سره کچېری مثلا دا قرباني چې کوم په اکی کېږي په دن کې غاټې کې قرباني کوي، اوس په دې کې کوم خلک چې بار فقراو یا غریبانو یا مسکینانو محلي ولا خلک ته غوښه ور کوي، کومه حصہ ور کوي، نو دانه دې ست پاګه کومه په وخت کې کوم بیکاره شی غاره جبه کې یا بار خرج کې او خسته وخت ځان ته پرې دی. نه داسې بنه کوي، بار د ورکونی وی خشه ورکا، طیب شی ورکا، پاک شی ورکا. ځکه فرمای یا ایها الذین آمنو، اے او کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، انفقوا خرج کو تاسو، من طیبات د پاک دا غشیزنا، ما کسبتم چې تاسو په خپل لاسو باندې ګټلی وي، ومما او دا غشیزنا اخرجنا سره وبستلی دی مو لکم تاسو دپاره من الارض د زمکینا، زمکینا څه کوم شی راوتلی دی فصل دی میوی دی هغه شینا، یا څه کوم ته په خپل باندې په لاس ته څه ګټلی وي لکه لاس سره مهنت ته کړی وي یا د زمکینا راوتلی وي، نو پاکي هغه شی خرج کوا څه کوم پاک صفا سوترا دی. ولا تیممو، تاسو اراده قصد ما کو، الخبیثه پاک ګندا، یعنی د پاک پر شی پرېګ دی ګندا شی طرف ته اراده وکي، من هو دنا تنفقون څه خرج کو تاسو، ولستم باخذیه، او حال داده څکه چې دغه شی ته څوک درکې نه اخستون کې ته دی لرا، الا ان تغمدوا فی، مگر سترګې کچې سړه سترګې پټ کېره بس څوک سره وړې سترګې پټ کې ور باندې خو بیا خیر نو اسی ته په خپل باندې نه اخستون کې، نو دی وجه نه د الله په لاره کې هغه شی خرج کوا څنګه پاک او صفا سوتراوي و نو کوټا اور ردیش ہے دابو نه دابو نور کې چاته هغه شی به ورکې څه کوم خاص لیوي او کوم ته خپل ځان لپاره خوښوي، نو دا به ته الله په لاره کې خرج کړي. واعلموا پوه شو ان الله یقینا الله رب العزت غنی دی بے پروا دی، حمیدون صفتون والا دی، داسې ذات دی څنګه بے پروا دی. ته کچېرې دغه هغه کې کوم څه خرج کوي د الله رب العزت کې، هغه د تا د دغه شیونه بے پروا دی. خرچا کوو یا مونږ چاته زکات خیرات ورکوو، چاته یې ورکوو خپلو کې یو بل ته یې ورکوو، فقراو ته یا به تا ترز وي یا به د خپل غوي. الله رب العزت خو تا د شي دغه هېڅ ضرورت نشته دی، هېڅ ضرورت نشته دی. نو دی وجې نه هغه شي ته
لاس ته راواڅغه بالکل صحیح صفا سوتراوي اور ورکوي هم چاته ورکوي د خپلو کې به ورکوي. الله ته خو د تاسې ضرورت نشته دی چې تا 15 روپۍ ورکړلې یا د کجوري ورکړلې یا د څه شی ورکړلو. نو دی وجې نه ځان هغه شی خرڅ کول په کار دی چې هغه بالکل صفا سوتراوي اور ښه ټیک ټاک وي. او بله دا چې الله رب العزت خو غني دی، هغه د تا د دې شي د څه پروا نشته دی. لکه سورت حج کې الله فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هرگز نرسیږي الله رب العزت ته هغه خد تاسو وینه د تاسو دا نه دي چې الله رب العزت نعوذ بالله تا غوښه نه وګړي غوښه خوري، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، یا وینه ته تویا کې څنګه وینه ته دغه ضرورت نه هغه ته غوړي چې ته د الله په نيز باندې خرچاو کې د الله په نيز باندې څو کې او ته څوره متقی او څوره تقوادار یې. د تا د تقوا څخه نه د الله رب العزت ترسي په هغه ته الله رب العزت اجر درکې. ځکه یې ان الله غنی، یقینا الله رب العزت غنی دی، بے پروا دی، حمید صفاتون والا دی. هغه ذات څنګه صفاتونه شوي دي هغه غنی ذات. نو دی وجنا الله په لارې کې هغه شی خرڅ کوا څنګه پاک صفا سوتروي او ورکه چاته خپل ته ورکه. والله رب العزت ته څومره په دې شي کې ته تقوادار وي مخلص وي نو الله وتعالى دغه صحیح اجر درکې. اوس الله رب العزت اجرونه ورکي داسې حالاتو کې چې کله یو انسان ته پیسې راشي یا فصل وشي نو دیږي کې دا شیطان څنګه دا حیل کیږي. شیطان ډکه دا خبره چې اوهو دا څه ته دومره پیسې ورکي، دا اوس غنم شي دي کدا ته اوس د غنم ورکي دا خو تاسو سره غنم کم شي ته خپل ضرورت په پیښ شي. نو ځکه فرمایي الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ویراباسی تاسو د څه نه د غریبی نه څه فقیر بشي. شیطان ترډه کې دا خوف پیدا کوي چې ته فقیر بشي غریب بشي چې ته دا اوس کې فصل لشوي دی هغه خر د الله په لار کې خرج کړي. شیطان ته وسوسه ورونه کوي چې الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ویراباسی تاسو د غریبی نه ويأمركم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء په بهایي کارونو سره، بهایا کارونو سره. والله یعدکم، الله رب العزت وعده کوي تاسو سره مغفرتن د بخښنې منه خپل طرفنا وفضلا د مهرباني. الله دغه په مقابله کې تا ته څه کوي مغفرت درکوي. ته الله په لاره کې خرچاو کې او شیطان بړه کې تا ته څه وسوسه اچي چې غریب بشي فقیر بشي مال به کم شي تکلیف به ته جوړ شي یا به ته څه کوي خو ته هغه خبره ته غوږ بنې سا ولې صلی الله رب العزت تاسره د دې مغفرت په وکي په دې په بدلې کې وفضلا مهرباني بدر باندې وکي. نور به الله په فصل کې برکات په واچولې شي، پیسو کې به د خدای برکات واشي. والله واسع علیم، الله رب العزت مهربان ذات علم والا دی په ذات علیم په دی. ایا ودو احدکم، ایا خواهش لري یو د تاسو نه ان تکون له جنتون څه شي د لپاره باغ، یو د تاسو نه دا خواهش لري چې وي د لپاره د باغ من نخیل د کجورو او د انګورونه او بیا بهیږي من تحتها الانهار لاندې د دوی نه ویلې او به بهیږي خسته خپل باغ دی له فیها او د لپاره د سړی لپاره په دې باغ کې د هر قسم میوې موجود دي. واصابه الكبر او رسیدلی وي دی سړی ته بوډاواله دا کمزورې شوی دی وله ذریه او بیا وی اولاد د ضعفا کمزوره د سه حالات ور باندې رالو چې د په خپل باندې بوډا شو او بچی کمزوري دي فصل حفاظت نشي کوله. واصابه الكبر وله ذریه ضعفا په خپل باندې بوډا شو بچی وړ دي ز کمزوري دي او ورسیدو دي ته څه اعصار هوا تند هوا فيه نار سپدی کی وورو فاحترقت نو غی بالکل ختم کو. کذالک امدرنگی بیانوی الله رب العزت لکم الآیات تاسو د پر آیتونه تاسو د پر د آیتونه دی پر بیانوی لعلکم تتفکرون چې تاسو په دې باندې سوچ او فکر وکړو. یا ایها الذین آمنو ای او کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی انفقوا خرچ کو تاسو من طیبات د پاک شیزنا
ما کسبتم چې تاسو په خپله ګټلی وي ومما او د هغه څیز نه اخرجنا لکم چې راوبستلي مونږ تاسو دپاره من الارض د ځمکې نه. مخکې دوه موانع ذکر شوي وو چې خبردار د تا صدقه به علی قبلیږي چې ته په چا باندې احسان ونه کې، صدقه به د علی قبلیږي چې ته تکلیف ونه رسې، صدقه به د علی قبلیږي چې ته صاف صفا سوتره شی خرج کې د الله په لارې کې. دا دریم شرط شو. ولا تیمموا الخبیثه مکو تاسو اراده یو کوټا شیستا منه د دینه تنفقون چې تاسو خرج کو چې کوم شی ته خرج کوي د الله په لارې کې نو کوټا شي ته اراده مکوه. ولستم باخذیه او حال دا دی چې نه اخستون کې تاسو دی شي لره دا کوم شی ته خرج کوي د کوټا ته نه خلی ته نه قبلې الا ان تعمدوا فيه الا ان تعمدوا فيه الله مگر دا کچېرې تاسو باندې سترګې پټې کو یو سړی سترګې پټې کې په پټو سترګې شی سر ته ونې کېدي دا بله خبره دی کني ته په خپله باندې اخیستون کوي نه. واعلموا پوه شو یقینا الله رب العزت غني بې پروا ذات حمیدون صفتون ولدی. الشیطان یعدکم الفقر شیطان بو تاسو ویراباسی د غریبۍ نه او حکم کوي تاسو ته بې حیایي باندې. اکثر تاسو به کتلی وي یو سړي ته ووایي چې یاره د الله په لاره کې جماعت جوړیږي یا دا شی جوړیږي یا لیار جوړیږي یا کویه وباسو لونې چاندا واچوه نو چاندې د پر اړه بالکل دا سوي کړه یاره دا یو خو د چاندو ورنه تنګ شو. او بیا همدغه سړی که چېرې بیا داسې د بېحیایي کارونو باندې شي تماشا وي سنیمې شي دا شي ټلویزیونونه شي نور شي شیان شي یا بیا غټې غټې پیسې په دې باندې خرج کوي او نه شیطان څه کوم دي د انسان په ډکې دا خوف اچوي څو ته به فقیر شي غریب بشي او حکم کوي تاسو ته په بخیلۍ باندې په بخل باندې په بېحیا کارونو باندې. الله رب العزت یعدکم وعده کوي تاسو سره د مغفرت د بخښنې منه د خپل طرف نه وفضلا مهربانۍ. والله واسع علیم الله رب العزت مهربان ذات وسیع ذات علم ولدی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.